په دې چین کې یو وخت کې زلزله راله داسې زلزله راله چې دا بادۍ یې راوغورځولې دا کرینونه لګیا دي هغه لنټرې لرکوي هغه بادۍ لرکوي یو ځای کې غونډ چت داسې راولټه شوی دی چت پروت دی او په هغې کې یو ماشوم بچی د غېږه او د هغه مور پکې ګیره ده خیر په دې کې روزې لګي ډېر مړي ترې روښکل چې کله یې دا تخته دا چت اوچت که مور هم په یو ګوټ کې بېهوشه پرته ده بچی هم په یو ګوټ کې بېهوشه پروت دی نه لاس مات دی نه خپه ماته را نه سر خوږ دی بلکل بچ دی اسپتال ته یې وړل علاج یې ورله شروع که مور په خوش کې راله بچی په خوش کې راغی ډاکټرانو چې وکتل نو د مور د 10 واړو ګوتو دا سرونه دا چقېدلي و دا زخمي و وینه پکې ډېره زیاته کمه وه وینه یې ورته خېجولې وه هغه ډاکټر ورته وایي حیران په دې چې نه دی ګوته ماته ده نه دی لاس مات دی نه دی سر مات دی یو ځای دې هم زخمي نه دی او د ګوتو دا څوکې دې ټولې زخمي دي وینه ده کې نه وه دا ولې نو دا ښځه ورته وایي چې کله دا چت را پرېوت زه او دا بچی دی غاړې ته و موږ الله پاک بچ کړو زما دا ماشوم بچی و دله به ما د خپلې سینې پی ورکول یو 2-3 ورځې پکې تېرې شوې نه زمونږ بار ته راوتو راوو نه د بار نه موږ له څوک راتلی شو هېڅ لاره نه وه نو زما خوراک نو زما په سینه کې زما دی بچي ته پی اوچ شو پی پکې نو چې دی اوږې شو نو د ډېر زیات د لوږې د لاسه جړل ما د دې بچی هغه جړه نه شوه برداشت کولی ما د دغه چغې نه شوې برداشت کولی ځان سره مې سوچ وکړه او ځان سره پې په مزه وازوې چې یه پلان کې که ستا په سینه کې پی نشته خو ستا وجود خو د وینې نه ډک دی که نه وینه خو شته که نه نو دا یو ګوته مې وچیچله دا مې په غاښونو باندې زخمي کړه هغه مې د بچي له په خولې کې ورکړه نو زما د بچي د هغې ګوتې نه هغه وینه څکله نو دی به موړ شو دی به په قلار شو چې کله هغې کې وینه ختمه شوه او زما دا زوی به بیوږې شو په جړا به شو ما به په بله ګوته باندې چکو لګوم بله ګوته به ما زخمي کړه هغه ګوته به ما دی بچي له ورکړه زما دی بچي به د هغې هغه پیسکل په هغې باندې به یې ګزاره کوله نو په دغې طریقه باندې زما 10 واړه ګوتې زخمي شوي دي وینه راکې کمه شوه زه بېهوش یم بیا د ځان نه خبر شوی نه یم